د جنت او د جهنم په میس کې یو ځای دی چې هغه ته اعراف ویل کېږي. دا خلک بدل تناس وي. صاحب الاعراف ولا سوق دي؟ نو مفسرین یو دا قول ذکر کړی دی دا هغه بچی دي چې دا جهاد لتلی دي، دا الله په دین سرونه قربان کړي دي، د الهی کلمت الله د پاره جسمونه ټوټه ټوټه کړي دي. خو د بډای مور نه په کور کې تپوس نه ده کړي، د ذمہ دار بابا نه تپوس نه ده کړي. دا الله جنت ته نه پریدي چې تا د بابا نه تپوس ولې نه کو، تا د خپل مور نه تپوس ولې نه کو، تا د جنت ته نه پریدم. دې بدل تناسي چې سو مور نه ویلې چې رب پریدا، چې سو دی بابا نه ویلې چې رب پریدا، تر هغه وخت پورې الله وای نه دی پریدم جنت. ټیک د زما په دین قربان شوی، شهید وي، په وینو کې لات پتراله، ټول جامې دي د وینو لړلې. ما ورته اعلان کړو چې زما په نوم چې سو قربان شو الله به غسل نه ورکوي، داغه د وینه به نه انځي، دا به داغه د جسم نه لری کوي. دا ما ته په دې وینو کې لات پتراولېږي. ای به ځکه قیامت کې داسې پاسوم لونه کلونو دمن وريحه كريح مسكين چې دغه د وینه به د قیامت پر ورځ رنگ به د وینې وي، خو دینه به د مشک او د عنبرو خوشبو راځي او د ما تر روان دی په دغه جامو کې خوخ دی، دی په دغه وینه کې خوخ دی، د ټوټه ټوټه جسم په وینه کې لات پات دا ما ته په قبر کې کېده، د ما ته داسې راولېږي. دا زما په دین قربان دی، د زما د پر زما په نوم ځان قربان کړی دی. خو نه جنت ته دی په دې نه پرېږدم، ټیک د زما د پاره د قرباني کړې ده، خو د پلار نه تپوس ولې نه دی کړی، د مور نه تپوس ولې نه دی کړی.